الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة يوسف 22 نمبر آیات. فدی 22 نمبر آیات کی په دې 22 نمبر آیات کې د هغه نعمتونو ذکر دی، د هغه احسانات چې کوم د یوسف علیه السلام سره الله تعالی له طرف نه شوي. الله تعالی ولما بلغ اشده، هر کله چې ورسېد د یوسف علیه السلام اشده ځوانۍ خپلې، آتیناه موږ ورکړه دته حکما اختیار د فیصلو و علما او علم. دا اختیار د فیصلو او د علم نه مراد د شریعت او د نبوت علم ته مراد. یعنی یوسف علیه السلام چې کله ځوانۍ ته ورسېد نو الله تعالی ورته د پیغمبرۍ علم ورکړ، پیغمبرۍ وحی ورته وشو. لیکن بحث په دې کې دی چې یوسف علیه السلام ته په څومره زمانه کې، په څومره عمر کې د پیغمبري میلاو شو. دې ذکر کې دومره ده چې بلغه اشده ورسېد ځوانۍ خپلې. اشد چې کوم دی دا ځوانۍ ته او مضبوطیا ته ویل کېږي چې بس کله دې ځوانۍ او مضبوطیا ته ورسېد الله تعالی ته د پیغمبرۍ علم ورکړو، وحی ورته وشونه. نو بده کې اقوال بیا مختلف دي، قرآن او حدیث صریح نصوص دي کې نشته دي. د مفسرین او تحقیقات چې کوم دي نه په دې طریقه باندې دي. یو قول بده کې دا ده چې کله یوسف علیه السلام عمر 13 کالو ته ورسېد نو پیغمبري ته میلاو شو. دویم قول له 22 کالو دی. دا قول چې کوم دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هم نقل کړی دی چې یوسف علیه السلام 22 کالو عمر کې په مصر کې د پیغمبري میلاو شو او وحی ورته وشو. او دریم قول به د امام حسن بصری رحمه الله د کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې دی او د لوی درجه عالم ابو ذکر شوی دی. دی وایي چې دا اشده ځوانۍ نه مراد د یوسف علیه السلام د صریح تو کالو زندگی ته مراد ده چې کله یوسف علیه السلام صریح کال عمر ته ورسېدو نو په دې ټیم کې د تمام صلاحیتونه مضبوط شو، قوي شو، نو په دې عمر کې ته پیغمبري میلاو شو. دا قول امام حسن بصری رحمه الله. نو په هر حال باندې په دې اقوالو کې چې کوم قول هم صحیح، چونکه دا قرآن او حدیث نه دی بلکې مفسرین او راهیګان دي، اقوال تاریخي اقوال دي. نو بس هغه د یوسف علیه السلام د پیغمبرۍ زمانه شوله او ردی دا هم معلومه شو چې یوسف علیه السلام چې کله مصر ته ورسېد نو مصر کې پوریو ته پیغمبري میلاو نه شو، ځکه دغه ټیم کې د یوسف علیه السلام عمر وکاله، بلکې د 13 یا د 22 صریح کال عمر کې ته پیغمبري میلاو شو. نو د دې نه دا معلومه شوه چې کله مخکې کوم د وحی ذکر شوی او چې یوسف علیه السلام کله کوی ته غورځول کېده نو وحی ورته وشوه. هغه وحی د پیغمبرۍ نه وه، هغه جدا وحی وه. او داسې وحی د عیسی علیه السلام مور ته هم شوه، خو دغه د پیغمبرۍ دلیل نه دی، د پیغمبرۍ وحی نه وه. دغه شان د کې داسې وحی موسی علیه السلام مور ته هم شوي وه چې هغې باس مخکې تر شوی دی. او دغه شان وحی یوسف علیه السلام ته د 2 کال په عمر کې هم شوی وه، خو دغه وحی د پیغمبرۍ نه وه. د پیغمبرۍ وحی وروسته چې کله یوسف علیه السلام عمر تقریبا 22 کاله یا 23 کالو ته ورسېد هغې نه بعد شروع شو. وکذلک نجزي المحسنین، هم دغه شان کې موږ بدله ورکوو نیکانو خلکو ته. محسنین نیکانو خلکو ته ویل کېږي. دې کې اشاره شوه دې خبرې ته چې یوسف علیه السلام ته کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي وو، لکه هغه د مرګ نه او د هلاکت نه بچ کېدل شو، کوی کې د مرګ نه الله دې بچ. دغه شان د غریبۍ د زندګۍ نه بادشاهۍ ته رسول، دا شان لوی لوی نعمتونه څنګه چې الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړي دي عام خلکو ته هم ورکړي. او عام خلکو هغه خلکو ته ورکړي چې کوم نیکان خلک، نیکان خلکو ته الله ورکړي. نو وکذالک کې د یوسف علیه السلام د نبوت نه علاوه چې کوم احسانات په الله کړي هغه ته مراد، ځکه د نبوت نه علاوه چې کوم احسانات د یوسف علیه السلام ته شوي د کسبي دي. دغه سي احسانات الله تعالی د هر چا سره کوي چې کله څوک نه کوي. لیکن نبوت د شي د پیغمبري چې دا کسبي شی نه دی، دا په کسب سره نه حاصلېږي. نو که سړی څومره هم دیندار شي پیغمبر کېدی نه شي، ځکه پیغمبري د کسبي شی نه دی. ولایت او بزرګي دا کسبي ده او پیغمبري دا کسبي نه ده، بلکې الله تعالی چې څوک انتخاب کړي همغه پیغمبر کېږي. او د نبی علیه السلام نه وروسته هېڅوک پیغمبر کېدی نه شي. نو وکذالک کې د نبوت نه علاوه نور نعمتونو ته اشاره ده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك.
دې ځکه کې د یوسف علیه السلام باندې بل یو درون ازمایش ذکر کیږي چې دغه ازمایش کې الله تعالی یوسف علیه السلام ته فتح او کامیابی ورکړي. دې ځکه کې په دې 22 نمبر کې د نبی د یوسف علیه السلام د پیغمبرۍ او د هغه د لوی علم ذکر وشو چې الله تعالی یوسف علیه السلام ته لوی علم ورکړو او دغه احسانات د هغه چا څخه چې څوک نیکان او یوسف علیه السلام باندې نیکانو خلکو یوسف علیه السلام دغه نعمتونه میلاو شو. دا مضمون چې کوم دی د امتحان نه مخکې ذکر شو، امتحان دغه نه بعد ذکر کیږي. دې کې اشاره د دې خبرې ده چې یوسف علیه السلام باندې کوم امتحان ورسته راغلی دی نو په دې امتحان کې یوسف علیه السلام 100% په حق باندې دی. یوسف علیه السلام باندې کې 100% کامیاب شوی دی. او په دې کې دې مضمون ته هم اشاره ده چې پیغمبران چې څومره دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. نو پیغمبران ټول چې څومره دي دا د نبوت نه مخکې هم او وروسته هم د تمام ګناهونو نه معصومي محفوظي بچ ګناهونه تنه کیږي. اگر چې بده کې د باطل فرقو سره بحثونه شته چې هغه له اعتبار نشته، لیکن اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران د نبوت نه مخکې او وروسته دوه حالات باندې د هر قسم ګناهونو نه محفوظ الله تعالی ساتري محفوظ او کدا سینش نو بیا د پیغمبري په اعتماد نه پاتې کیږي. ځکه چې هغه نه ګناي کبیره هم شي او ته دغه قول پیل په دلیل کې پیش کړي دا خو یې سم نشو، دا یو بل مصیبت شو. نو د یوسف علیه السلام بحث ورسره روان دی او د یوسف علیه السلام امتحان ذکر کیږي. خو مخکې د بحث ذکر چې یوسف علیه السلام تعالی پیغمبري ورکړي نو د دې الفاظ او ورستنی امتحان کې په خپل باندې پته لګي چې یوسف علیه السلام بی ګناه دی، په حق باندې دی. الله وراودته التي را طلب کړه د یوسف علیه السلام در هغه زنانا هو فی بیتها چې د یوسف علیه السلام د هغه په کور کې اوسېدو. ګوره رسولانه ونه ویل چې یوسف علیه السلام زلیخې را طلب کلند خبره ختم نشو، بلکې په غدو الفاظ ذکر اله چې د یوسف علیه السلام در هغه زنانا را طلب کو چې د دې زنانا په کور کې د یوسف علیه السلام اوسېدو د خپل نفس د پاره را طلب. دې کې یو دو ضروری مسائل ته اشاره ده. یو به د یوسف علیه السلام د لوی بزرګۍ ته او د هغه دیندارۍ ته اشاره ده چې دومره درن ازمایش یو طرف ته کې ځواني ده، بل طرف ته کې یوسف علیه السلام د دغه زنانه په کور کې اوسېږي، دغه د احسانات د لاندې دی او هغه مالک ده او د دغه په کور کې اوسېږي. بل طرف ته کې دغه زنانه د یو غټ وزیر د خزانه د وزیر خزه هم ده او دغه وزیر د یوسف علیه السلام باندې درانه امتحان دغه احسانات هم موجود دي. د دې باوجود چې کوم دی یوسف علیه السلام د دسې خزینه مخالفت کوي او دغه خبره نه اوري. نو دغه د یوسف علیه السلام د دیندارۍ ته اشاره شو، اخلاص ته اشاره شو چې د الله تعالی په مخالفت کې د هیڅ چا اوریدل پکار نه، لکه څنګه یوسف علیه السلام د هیڅ چا وانه اوریدل. دغه شان د عام انسانانو لپاره تعلیم د چې هیڅ یو کس لره د الله تعالی د مخالفت کې د هیڅ چا نه متاثر کېدل نه دي پکار. چیرې د پلان کې سړی را باندې احسانات کړل، خېګړې را سره کړې دي، د څه خېګړې کړل نو اوس کده ناجایز وای نو هم زبې منو ځکه چې احسانات را باندې دي. نو د یوسف علیه السلام واقعي ثابت کړل چې دومره غټه مجبوری بستانه سمره د یوسف علیه السلام دغه خزي وانه اوریدل، لہذا تبي هم نه اوري. او دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هم دلیل دی چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله تعالی په نافرمانی کې به د مخلوق خبرې نه اوري چې څومره احسانات هم پتا باندې او څومره غټ خلک خو چې د الله تعالی په نافرمانی کې لګیاري سر د الله تعالی د نافرمانی مطالبات دي نو ته خبره ما اوري. نو وراودته التي را طلب کړه د یوسف علیه السلام را هغه زنانه چې د یوسف علیه السلام هو چې د یوسف علیه السلام فی بیتها د هغه په کور کې اوسېدو. دا راودت چې کوم دی د دې مصدر مراودت راځي په عربی کې، او مراودت چې کوم دی په سخت چالاکی سره چاله دوکي ورکول ته ویل کېږي چې چالاکی به هم ډېره زیاته او دوکا او منصوبه هم ډېره مضبوطه وي. په داسې حال کې چاله دوکا ورچا څوک تیرستل چې چالاکی او زبردست دوکا پکې شامل وي. نو دې زلیخا یا دغه عزیز مصر کوم زنانه چې دغه د چالونه چې کوم دی نو امام سدی رحمه الله دا شان ابن اسحاق رحمه الله نقل کړی دی چې دې قصیده ذکر وکړي چې په اول سر کې په یوسف علی السلام یو ډېر احسانات وکړو چې د احسان لاندې راشو زما خبره واوري. په دویمه مرحله کې چې کله بلې طریقه باندې ونشوله نو دا زنانه رااله او د یوسف علی السلام مخامخ د یوسف علی السلام ډېر ناشنا تعریفونه شروع. امام سدی رحمه الله په تفسیر صدیق ذکر کړی دی
چې اول سر کې یوسف علیه السلام ته وویل چې ته زما یو څو خبرو ته غوږ شه. یوسف علیه السلام سر ښکته کړ ودرېدو چې دا به څه وایي. نو دې ښځې ورته وویل چې یاره ستا د یخته ډېر ښایسته یخته دي. د یختو تعریف یې ولې شروع. یوسف علیه السلام ورته ویل دا څه غټه خبره نه ده چې کله زه وفات شم او خاورې شم قبر کې کېښودی شم نو اول سر کې به زما د بدن نه د یختې څخه بیل شي دا به رانه اول سر کې وغورځېږي او زما نه به بیل شي. نو به داسې بې وفا شي باندې به زه څه اعتماد وکړم چې زما نه دومره په سخت وخت کې زما نه اول نمبر دا بیلېږي او زما سره مرسته نه کوي ملګرتیا راسره نه کوي. لهذا به داسې یختو باندې اعتماد نه شم کولی. دې ښځې ورته وویل چې دا یخته خو دې که داسې دي نو سترګې خو د ډېرې ښایسته دي. یوسف علیه السلام ورته ویل دا څه سترګې دي؟ دا داسې سترګې دي چې کله زه مړ شم قبر کې کېښودی شم دا سترګې به وچ وي دا اوبه به زما په دې مخ باندې کته راوبهیږي اول نمبر به دا سترګې ضایع کېږي. چې کله خاوره کې کېښودی شم اول سر کې به زما سترګې ضایع شي دا به رانه لاړې شي. نو په دغه سختو حالاتو کې به دا سترګې زما سره بیا نه وي. نو بیا ورته د زنانه وویل چې ستا مخ داسې داسې ښایسته دی د هغې تعریفونه شروع کړه. یوسف علیه السلام ورته ویل له هغه مخ دی چې کله زما بدن خاورې کېږي نو اول به زما مخ به خاورې شي دا پوستکی او دا غوښه به زما نه بیل شي په خاورو کې به رانه بیل شي. نو په داسې څیزونو به زه څه اعتماد وکړم چې په دومره سخت سفر کې به سخت منظر کې بیا دا څیزونه زما په کار نه راځي. نو چې کله دې زنانه ته پته ولګېده چې په دې طریقه باندې نه کېږي په تعریفونو باندې ونه شو نو بیا یې داسې کار وکړ چې د یوسف علیه السلام د کور تمامې دروازې پسې بندې کړې د کور یې ډېرې دروازې وې ټولې پسې بندې کړې او په زور په جبر باندې د یوسف علیه السلام د ګیرولو کوشش شروع کړ. یوسف علیه السلام ته وویل چې حیته لږ زر راشه. یوسف علیه السلام چې د ارادو ته وکتل چې د ارادې ښې نه دي یوسف علیه السلام ته منډې کړې او دې ښځې پسې شاته منډې کړلې ځکه یوسف علیه السلام ته اندازه لګېدلې وه چې دې ښځې منصبي ډېرې پخې دي ارادې پخې دي لهذا په خبرو باندې په نصیحتونو باندې خو نه کېږي اوس یې تېښته پکار ده. نو بس دې پسې منډې کړلې هغې د کمیس نه شاته را به راونیو خو داسې ټایم کې دا یوسف علیه السلام ګیر کړ چې یوسف علیه السلام اخري دروازې ته ځان رسولی دی. تاریخونو لیکلي دي چې یوسف علیه السلام به کومې دروازې ته مخامخ کېدو دا بنده تاله شوې دروازه به په یوسف علیه السلام پسې اټومیټک کولاوېدله چې څنګه یوسف علیه السلام د مخ دروازې ته مخامخ شو دروازه په خپله کولاو شوه یوسف علیه السلام په هغې باندې به ووت بیا بلې دروازې ته مخامخ شو هغه هم په خپله کولاو شوه. په دې طریقه باندې یوسف علیه السلام اخري دروازې ته ځان ورساوه چې اخري دروازه څنګه کولاو شو نه بس عزیز مصر چې کوم دی د خزانې وزیر دروازه کې ولاړ دی او دا حالات یې ولیدل چې یوسف علیه السلام مخکې د یو ښځه پسې ورپسې ده. نو دا پې پوه شو چې یوسف علیه السلام خو بیخي په حقه باندې د ښځې زیاتۍ کړلی لیکن ښځې چالاکي شروع کړه او ویې ویله چې دا ګناهګار دی دا مجرم دی. نوره واقع د هغې وروسته را روانه ده. نو په دې ذکر کې د یوسف علیه السلام دغه دروند ازمایش ذکر کېږي چې یوسف علیه السلام د دې په کور کې اوسېده او دغې ښځې ته ناجایز مطالبه وکړه او وراودته ډېر په چالاکۍ سره او په دوکهبازۍ سره د یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه عن نفسه د خپل نفس لپاره نفساني خواهش د پوره کولو لپاره ته مطالبه وکړه. وغلقت الابواب او دې زنانه بندې کړې وې ټولې دروازې. ابواب جمع د باب ده باب یوې دروازې ته وایي ابواب ډېرو دروازو ته وایي. د دې بنګلې ډېرې دروازې وې ټولې پسې بندې کړې وې چې ونه تښتي. وقالت او دې زنانه وویل حیته زر راشه لکه تا ته ویم دا د عربۍ لنډ جملې دي په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې په کومو ځایونو کې انتهایی جلدی په خبره کې موجود دی چې دا خبره انتهایی ضروري ده فوري ومنه جلدی سره یې ومنه. نو حیته معنا داره زر راشه او لکه تا ته ویم. قال یوسف علیه السلام ویل معاذ الله پناه غواړم په الله سره. یوسف علیه السلام ته پته ولګېده چې د ښځې منصبې ښې نه دي نو په اول سر کې د الله تعالی مرسته یې وغوښتله چې د الله تعالی سره د دې جرم نه پناه غواړم هسې نه زما خپل نفس او د دې ښځې چالاکي د شیطان دشمني په درې واړه چې راجمع شي نو دا ما خرابولی شي خو زه د الله تعالی نه پناه غواړم چې الله تعالی مې مرسته وکړي او د ټولو شیزونو په مقابل کې زه کامیاب شي. ټول نه اول د الله تعالی امداد یې وغوښت. بیا یې ویل انه ربي یقینا د الله تعالی زما رب دی احسن مسوایا ښایسته کړی دی زما د اوسېدلو ځای نه یعنې په ما باندې ډېر احسانات کړي دي او دغه احساناتو په مقابل کې الله تعالی په ما باندې امتحان دا دی چې زه به زنا ته نه نږدې کېږم او دا زنا موقع ده نو لهذا الله زما سره ډېرې ښېګړې کړي دي زه د دغې رب نافرماني نشم کولی. دا یې مشهوره معنا ده انه ربي احسن مسوایا دغه الله زما رب دی او زما د اوسېدلو ځای نه یې ښایسته کړی دی. د دې نه علاوه ځینې علماو رایې دا ده چې د رب نه مراد مالک دی مراد دی د مالک نه مراد عزیز مصر دی چې دغه عزیز مصر زما مالک دی زما د کور مشر دی نیک پښتو کې ورته نیک ویلی کېږي دا زموږ مشر دی
او زما سره ډېر ښېګړې کړي دي په ښایسته ځای کې ما ساتي او زما سره د ژوند ښې رویې کړي دي یعنی خپل زنانه ته نصیحتونه کړي دي چې د دې هلک په ډېر خیال ساتي لہذا در بادشاهي په ځای کې اوسېږم د غلامانو په ځای کې نه اوسېږم هر قسم ښېګړې راسره کړي دي اوس داسې کار چې زما سره احسانات او ښېګړې دي د هغې په عزت باندې زه حمله وکړم او د هغې د زنانه په باره کې غلطې ارادې وکړم نو ویل دا کار نشم کولی د دې در علماو یو دویمه رایه ده چې د رب نه مراد عزیز مصر ته مراد شي لیکن دې ځای کې یو سوال شته او سوال دا دی چې امام مسلم رحمه الله دې باره کې مستند روایت نقل کړي دي چې د هیڅ چا دپاره د الله تعالی نه بغیر بل چا ته رب ټکی استعمالول ناجایز دي لہذا غلام خپل مالک ته رب نشي ویلی او مالک خپل غلام ته عبد نشي ویلی بنده ورته نشي ویلی په دې شریعت کې دا منع دي ناجایز دي ځکه په دې کې د شرک احتمالات موجود دي شکونه موجود دي د هغې جواب چې کوم دی تفسیر معرفي قرآن ذکر کړی دی چې دا د دې شریعت خصوصیت دی چې په دې کې د شرک هم منع دی او کومو ځایونو کې چې د شرک شکونه راولاړېږي هغه شیونه هم منع دي د شرک اسباب هم منع دي لیکن مخکینی شریعتونو کې شرک منع و د شرک اسباب دا منع نه و په دې وجه باندې په دې شریعت کې د تصویر جوړول ساتل خورول منع دي او مخکینی شریعتونو کې دا جایز و نو دغه شان دغه حال چې کوم دی د رب د ټکی دی چې د دې استعمال چې کوم دی مخکینی شریعتونو کې جایز او د شریعت کې منع دی لیکن ځینې علماو یې بل جواب هم کړی دی بل جواب دا دی چې رب مطلق نشي استعمالولی چې ته بغیر د اضافت نه د استعمال کې چې رب مطلق چې کله استعمال چې دینه مراد الله تعالی او چې کله به اضافت سره استعمال چې زما رب یا د کور رب نو دا مجازن د مالک په معنا باندې راځي د دې استعمال وای جایز دی لیکن د امام مسلم رحمه الله چې کوم روایت دی هغه عام دی هغه کې دغه باس نشته چې مطلق ناجایز دی که مقید نه جایز دی دغه باس په حدیث کې نشته نو په دې وجه باندې د تفسیر مال قرآن دا کوم تحقیق چې دا صحیح دی مضبوط چې مخکینی شریعتونو کې دا جایز و ځکه یوسف علیه السلام دا استعمال او دې شریعت کې دا منع دی اوس استعمال منع څوک دی نه استعمالوي لیکن دا سوالات جوابات په هغه صورت کې راتلی شي چې کله د رب نه مراد عزیز مصر واخیستی شي او که د اولنۍ ترجمې مطابق د دې نه مراد الله تعالی واخیستی شي چې معاذ الله د الله تعالی نه پناه غواړم دغه الله تعالی زما رب دی نو بیا پکې سوال جواب نه پاتې کېږي بیا مفهوم واضح شو تفسیر معنی قرآن وایي چې انه ربي احسن مسوایا کې وایي یوسف علیه السلام د زنانه ته یو ترغیب ورکړ ترغیب یې داسې ورکړه چې ګوره دا عزیز مصر زما مالک دی عارضي مالک مې څو ورځې ورڅه پاتې شو لیکن زه دومره خیال ساتم چې د هغه په عزت باندې زه حمله نه کړم نو د ښځې د تعلیم د ترغیب ده چې د عزیز مصر ښځې ته خو د ډېرو کلونو نه د دې بادشاه سره د عزیز مصر سره اوسېږي او ته د بادشاهي مقام ته رارسولې تا په دې د بادشاهي په کور کې دې ساتي په کلونو کلونو احسانات تا سره موجود دي نو چې زه مخالفت نه کوم او غداري ورسره نه کوم نو ته ورسره ولې غداري کوي نو هغې ته یو قسم د ترغیب ده چې د دغې بادشاه سره خیانت او غداري مه کوه زه د یو څو ورځو خیال ساتم نو ته د ډېرو کارونو خیال خامخا وساته او که د دې نه مراد الله تعالی شي نو بیا هم دغه مضمون دی چې یوسف علیه السلام ورته وویل چې زما عمر ستا نه ډېر کم دی د یوسف ستا سره چې الله تعالی کوم احسانات کړي دي د بادشاه په کور کې اوسېږي او عمر دې هم کافي زیات دی احسانات د الله تعالی ډېر زیات در سره دي نو چې زه د دغه رب نافرماني نه کوم نو تی ولې نافرماني کوي دغه رب نافرماني مه کوه بیا یوسف علیه السلام دلیل وایي انه لا یفلح الظالمون یقینا کامیاب به نشي ظالمان خلک ظالمانو نه څوک مراد دي ظالم تعریف مخکې من کړی دی تفسیر تفهیم القرآن په حواله باندې چې ظالم دې ته ویل کېږي چې د حقدار ته حق حواله نه کړي ته ظالم دی نو بیا د الله تعالی حقونه نه حواله کول د الله تعالی حقونه نه پوره کول دا هم ظلم دی شرک کول له ټولو نه غټ ظلم دی نور احکام یې نه منل هغې نه په دویمه درجه کې ظلم دی او د مخلوق حقونه نه پوره کول دا ځان له ظلم دی اوس دې ځای کې د کوم ظلم مراد شو نو دې ځای کې ظلم دا دی چې که بادشاه دی نو هم د یوسف علیه السلام سره احسانات دي او د یو محسن چې تاسو سره ښېګړې کړي دا ښېګړو خیال نه ساتل دا ګناه ده دا ظلم دی دغه شان د که بادشاه ته مراد شي نو د بادشاه ښېګړې هم د یوسف علیه السلام سره واضح دي نو د بادشاه د حقونو خیال نه ساتل د هغې شکریه نه ادا کول او دغه په کور کې دغه په عزت باندې حمله کول دا نمک حرامي ده او نمک حرامي ځان له ګناه ده ځان له ظلم دی نو گویا چې ظلم په معنا د دې کې د نمک حرامۍ سره دی چې کم کس تاسو سره ښېګړې کړي او ته نه منې فرض که د مور او پلار احسانات دي څوک نه مني د استادانو احسانات چې د شاګردانو سره مهنت کړی
او هغه یو لوی مقام ته رسولي بیا دغه شاګرد د استاد قدر او عزت نه کوي دغه خیال نه ساتي نو دغه شان د کې د نور مخلوقاتو خېګړې شوي نو چې تاسو د چا خېګړې موجودي خېګړې د احسانات د سره یي او تی منی نو دته نمک حرامي ویل کېږي پښتو کې او په عربی کې دغه تعبیر په ظلم سره شوی